خو تاسو به لیدلي پرون نابل ورځ په هندوستان کې یوې جینۍ یو کارنامه کړې ده. اگر چې دا کارنامې که هغې کړي دي، دا کارنامې د هغې نه په اعلی انداز باندې زما په پاکستان کې، زما په اسلام آباد او په پنډۍ او په پېښور او په لاهور او په کراچۍ کې زما د دینی مدرسو طالباتو د هغې نه په اعلی پیمانې باندې څه دي خلکو ته ښودلي دي. خو چونکې هغه کافر ملک دی، د هندوانو ملک دی، هلکان ورپسې چغې والي، پردې ومرګرو. زمونږ د پښتنو غونته کې پرده و دغه جینۍ، د هغې خو مخ ښکاره دی، خو صرف دا پوز یې څه کړې ده پټه کړې ده. مقصدي شی خو دغه دی، هغې ښکاره دی، تندی یې ښکاره دی، مخ یې ښکاره دی، ښکاره شي تېنه، لیکن کارنامه یې کړې ده. او بیا وایي په خپل زړه کې د حوصلې د پیدا کولو دپاره ما د دغه هندوانو په مخ کې د الله اکبر اوازونه کړي دي. چونکې دا په ظاهري پردې کې و بورقې په ځان اچولې ده او هغوی د بورقې خلاف راوتي و. دې د الله اکبر په اوازونو باندې د خپلې حوصلې د مضبوطولو دپاره او د خپل ځان د ټینګولو دپاره هغوی ته د الله اکبر اوازونه کړي دي. په روغه دنیا کې خلق په هغه جینۍ باندې افرین او شاباش وی، لیکن د هغې په مقابلې کې چونکې دا د مسلمانانو ملک دی او خدای دې داسې نه راولي، ورنه زما د بناتو د مدرسې طالباتې دا د هغې نه ډېرې جوش او جذبې والی دي. او دا دې دنیا ته سحر ښیي چې زه د کور نه راوځم، لیکن ګوره زه د فاطمې نمونې یم. فاطمې رضی الله تعالی عنها چې کله لا وفات شوې نه وه، جړل به وی پروردګاره په ژوند باندې خو زما په وجود باندې د چا نظر نه دی پرېوتی، نو که زه مړه شم او نارینه ما په کټ کې اخلي، نو دوی ته خو به هم زما د دې وجود اندازه وشي چې فاطمه درنه ده او که څه ده که سپکه ده. هغه د خپلې پردې دومره خیال ساتلی و. زما د بناتو د مدرسې طالباتې دنیا ته ښیي په دې روډ نارینه روان دي، په دې روډ زنانه روانې دي، په دې روډ زمیندارې زنانه روانې دي، په دې روډ باندې غریبې زنانه روانې دي، په دې روډ باندې د سکول او د کالج جینکۍ روانې دي. او زما دا بناته لاسونو ته دستانې دي، په خپو باندې جورابې دي، په چپلو کې نه ځي، په بوټانو کې روانه ده. او د هرې زنانه نن دا تمنا ده چې ما دې فیشني بورقه څه کړې وې، وایي که نه وایي، زما دې فیشني بورقه وې. حتی کې چې مونږ یې عمرې او حج ته بوځو نو هم دا مطالبه کوي، وایي ګوره زه به ځان له فیشني بورقه جوړوم، دا د پښتنو دا لیونۍ بورقه زه نشم ګرځولی. لیکن زما د بناتو طالبات او فاضلات هغه الحمدلله د کور نه په کمالي پردې سره راوځي. که په خپل منځ کې چرته خبرې کوي، په لاره پې تیر شه، په داسې انداز باندې به خبرې کوي چې ستا غوږونه د هغې خبرې نشي اورېدی، ستا غوږونه د هغې خندا نشي اورېدی، ستا د سترګو نظر د هغې د بدن په یوې حصې باندې نشي لګېدی. الحمدلله د هندوستان د دغه جینۍ په مقابلې کې زما د بناتو مدرسې د هغې نه ډېرې په اعلی پیمانې باندې دي. ولې زما د بناتو د مدرسې طالباتې دا د عائشې نمونه ده، دا د فاطمې نمونه ده. او الحمدلله د دوی په برکت خدای پاک په کورونو کې دین عام کو. دین زه خلکو ته ویم، زه چې هره ورځ د مدرسې نه په 12 بجې کور ته ځم، نو یا یوه بوډۍ رانه مخکې وي او یا یوه بوډۍ راپسې وي. یوه بوډۍ ده او د 100 کالو نه یې زه وینم په دې ترخ کې دا کتاب داسې ټومبلی. نو ما یو ځل تپوس وکړو چې دا څوک ده؟ وی دا د پلانکي صاحب لور ده، مورې ده. ما یې دا څه چل کوي؟ وی دا سحر فکس په 8 بجې باندې مدرسې ته راځي او په 12 بجې باندې بیا دا د مدرسې نه چوټي کېږي دا ځي. ما یې دا څه وایي؟ وی دا په ترخ کې چې نیولی دا د دې قرآن دی. هغه بوډۍ د دې قابله نه ده چې هغه دې د چا نه پرده وکړي، ځکه هغه ډېره په عمر باندې تیره ده. لیکن د مدرسې د اصولو پابندي کوي او د شریعت د اصولو پابندي کوي. په پردې کې ځي او غټ پړونه یې په سر وي
او په پردې کې راځي او دا قرآن یې په لاس کې دی دی د دې بناتو د مدرسې د طالباتو نه زده کړه کړې ده چې دلته کې خلک قرآن زده کوي هغه د 80 کالو په عمر کې هم مدرسې ته ځي او قرآن زده کوي دا د دې بناتو د مدرسې کمال دی یو عالم دی عظیم عالم دی نوم یې ناله د هغوی په کور کې لیونۍ جینۍ ده دماغي طور باندې کمزورې ده لیکن هغه دماغي طور باندې کمزورې جینۍ خدای پاک د هغې په زړه کې د بناتو د مدرسې محبت اچولی په خپله باندې چې راوځي سهار وایي زه مدرسې ته ځم لیکن یوازې نه ځي مور د ځان سره راولي خور د ځان سره راولي ترور د ځان سره راولي او هغه عظیم عالم یو ځل په مجلس کې وي چې کمال دا دی چې زما هغه لیونۍ او د کمزوري دماغ واله لور هغې قرآن په ناظري هم وي لیکن د هغې سره سره د ژوند په روزمره اوقاتو کې چې څومره د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه دعاګانې نقل شوي دي هغې هم یاد کړي او په مور باندې هم قرآن وي په مور باندې هم دین زده کو او اوس په خپله فرمایل چې یو دور داسې چې زمونږ په کور کې د بعضو دینیو اهمو کارونو د هغې پابندي نه وه اگر چې د ملایانو کور زنانه نه کولی ده او نه زنانه د خاوند مني